په تشهد کې ګوته چوتول په اشهد ان لا اله الا الله باندې بدعت ده او زموږ احناف فقهای کرام داسې لیکلي چې دا بدعت او زموږ غټ علما او مفتیان حضرات داسې کوي دا ولې دا ځکه چې هغه ستانه ښه پوهېږي ته دونه نه پوهېږي حنفي علماو کې صرف یو څو علما کرام فقهای کرام دي چې هغې دې ته بدعت ویلی دی نور احادیث مبارکه ډک دي او د احناف مذهب هم دا دی چې ګوته چوتول په اشهد ان لا اله الا الله باندې دا یا مستحب دی یا د سنت دی دنیا احادیث مبارکه دي په دې باندې او بهترین احادیث په امام شوکانی رحمت الله علیه په نیل الاوتار نومي کتاب کې اته جلد پاغي کې ذکر کړی ډیر مزیدار دا مستحب دي زینو احناف په نسبت زینو احناف په نسبت دا سنت دي ګوته چوتول په اشهد ان لا اله یو خزه د هغه حافظ قرآن د رمضان کې خزل تراوی جمع ورکول شي کنه دا مې ته مخکې ویلو نشي ورکول مکروه تحریمی دي ناروا زموږ امام صاحب هغه د بانک ملازم دی او زموږ امامتي مونږ راکې هغه پسې مونږ کول جایز دي کنه هغه منځونه چې مکړي داغه سره سوق هغه منځونه چې مکړي هغه ټیک دي خو آینده هغه ځان له مستقل امام م جوړوي په داسې امام پسې چې هغه د بانک ملازمت کې هغه بانک چې کوم د عام بانکونو سود والا په دې کې ملازمت کول په دې کې نوکری کول دا ناروا او ناجایز دي او دې تنخواه غستل هغه د سود پیسې د ټولي هغه ناروا دي لکه په داسې بانک عام بانک کې هغه نوکری نو مونږ پسې بیا مکروه تحریمی دی ناروا دی او کوم منځونه چې مکړي دي خیر دی هغه په ناپوهتیا کې هغه شوي دي د هغې قضا بیا ضرورت نشته خو که دا چېرته په اسلامي بانک کې یو شرعي اډوایزري نو بیا په ده پسې مونځ کېږي ښه لکه بعضې اسلامي بانکونو کې علما کرامي میزان بانک شو نور اسلامي بانکونه شو ایمان بانک شو دا خو اسلامي بانکونه دي په دې کې سود نه وي نو په هغې پسې مونځ کېږي ښه زموږ په جومات کې دویمه درېیمه څلورمه جمع کېږي په دې کې شرکت کول څنګه دي دې نه ځان لمونځ ښه دی دا ځینې بېوقوفه انسان دلته راشي او دویمه جمع کوي او بېوقوف نورو ته آواز کوي راشه ګناه ته یې رابولي دا ګناه ده زموږ د احنافو مذهب دا دی چې ځینې ځان لمونځ کول بهتر دي هغه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه خصوصا تبلیغي حضرات واورئ ګورئ ستاسو نه غټې غلطۍ کېږي هغه غلطي ده چې تاسو فضایل اعمال کې روایت وګورئ چې نبي علیه السلام فرمایي چې دوه کسان یو بل خپل منځ کې جمع شي نو هغې له پکار دي یو اذان وکړي او بل اقامت کې بل د جمع ورکړي او دا یو ځای جمع منځ دی وکړي هغه په هغه ځای کې دی حدیث ته لږ سوچ وکړه هغه د صحرا حدیث دی چې په یو صحرا کې په خوش بیابان کې یو سړی حدیث کې دا راځي نو فقهای کرامو بیا دومره اجازت ورکړې ده چې یو جومات هغه داسې چې د لارې جومات او د هغې امام او مؤذن نه مقرر پوهېږي نو په هغې کې دویمه درېیمه لسمه جمع هم کېږي ټیک ته بلکل بیا ښه خبره د سړی جمع خو چې د کم جومات او د کم مسجد امام او مؤذن مقرري په هغې کې دویمه جمع کول مکروه دي او د هغې وجه دا ده چې د هغې علاقې هغه خلک بیا سستېږي وایي اسم دویمه درېیمه جمع کېږي نو هغه اصل جمع د هغې هغه مقدار د خلکو کم شي خراب شي دا یې وجه ده نو دغې جمع نه ځان لمونځ ښه دی ښه که په تاسو کې ما څوک ولي د که نه سټ نه راکاږم بیا اواز پسې کوم ښه او که نه وي جمعې په مونځ کې بیا نوملم یو زنانه مسلې تپوس کوي چې زمونږ په ځای کې په ښځو کې دا خبره مشهوره ده چې د حیض په حالت کې یعنې ماهواري کوم بیماري مینسز په هغې کې د قرآن مجید یو آیت ته څو پورې دی هغه نه یې ویلی هغې پورې ته مکمل نشي پاکېدی دا خو زما په علم کې نشته من غلط خبره ده ځان نه چا جوړه کړې ده نه بس چې ورځې دې ختمې شوې ته پاکه شوې خو ښه صفایي ده چې غسل وکړې بیا صحیح ده ځکه مونځ به کوې نو د هغې لپاره غسل بیا ضروري دی غسل دې وکړه بس پوره پاکه شوې ورځې تېرې شوې ښه دغه صفایي ده پاکي ده د سب ته جوړولو سنت طریقه څه ده مطلب دا دی سب په د کم ځای نه سټارټ کې صف په د منځ نه شروع کې همیشه د سیډون نه به صف نه جوړېدا سنتو خلاف دي ناروا دي پوهېږي وکذلک جعلناکم امة وسطا تاسو الله درمیانه امت جوړ کړي ہے سب په د امام نصفي رحمت الله علیه په یو ځای کې لیکلي دي د دې آیت باندې چې یاره د دې آیت مبارکه نه معلومیږي چې امام هم د خلکو په منځ کې ودرېږي او قوم چې صف جوړوي هغه هم د منځ نه جوړوي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې تاسو خپل امام په منځ کې ودروئ په کوم ځای کې پوهېږي په دې خبره باندې چې امام په وسط کې وګرځوي په وسط نو مطلب دا دی چې د منځ نسب جوړ کې نیم خلک بل طرف ته ریل ګاډی هم جوړوي ښه ریل ګاډی دا مطلب دی چې دې خو 10 کسان ولاړي او اخو 41 کسان ولاړي دا پوره ریل ګاډی جوړ کړي دا هم ټیک نه دا طریقه ښه سنتو خلاف ده نو سب په د منځ نه جوړ ځکه حدیث شریف کې راځي چې ډومبی رحمت ورېږي په امام ورېږي دویم په هغه سړي رحمت ورېږي کوم چې امام پسې شاته ولاړي بیا سیډون والا کم خلک په هغې باندې رحمت ورېږي پوهېږئ نو منځ نسب سټارټ کول پکاري د علماء کرامو نه موږ خبره اورېدلې ده چې ګوتې به په مانځه کې په خپل حالت باندې یعنې کلاوې پرتي او د سجدې په حالت کې به بند دي د دې څه وجه ده ډېره ښکلې وجه ده زبردست سوال دی هغه دا چې امام شامي رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا انسان له پکار دي چې په تحیات ناسي یا په مونځ کې بل حالت نه ګوتې هغه داسې پکار دي په خپل حالت پرتي نه کلاوې او نه بند دي خو چې کله په سجده باندې پکار ده چې دی بند دي کړي دا ګوتې وجه څه ده وجه دا ده چې کله دا انسان دا ګوتې په خپل حالت پرتي نو دی
دې شکل ته وګورئ دا د الله نوم جوړیږي ته خیال مې دی د الله نوم داسې په کار د خپل حالت باندې بیا چې کله سړی ځمکې ته لاړ شي نو په ځمکه باندې د الله نوم بې ادبي نه وي ګوتې جوختې کړه چې د الله نوم دې جوړ نه شي دا امام شامي رحمت الله علیه وجه ذکر کړی زموږ په حجره کې یو کمره ده او په هغې کې کارپټ باندې ماشومان اکثر ګندګي کوي د کارپټ باندې مونځ کېږي او که نه او دې له پاکولو طریقه څه ده پاکولو طریقه دا ده دا کوم ځای کې چې ګندګي ده دغه ځای سره وینځه ټول کارپټ مه وینځه چې ستا کوم یقین دی چې دلته ګندګي وه هغه ځای وینځه نور ته ضرورت نشته یوه دویم دا که د کارپټ په هغه سر باندې هغه ګندګي کړي نو دا کم پاک ځایونه چې دي په دې کارپټ باندې هلته مونځ کېږي څه نقصان نه دی ښه پوهېږئ یا هغه ځای که وچ شو نو د هغې د پاسه بس سړی بیا جای نماز واچوي بس هلته مونځ کېږي نقصان نشته په دې مونږ د کراچۍ نه په ریل کې اکثر سفر کوو نو ریل خو هر ځای کې ودرېږي نه نو مونږ په ریل کې تیمم والی شو که نه ځکه چې په ریل کې اکثر اوبه نه دا خو ما پهله ځل خبره واورېده چې په ریل کې اوبه نه اگر په ریل کې اوبه نه خلک ځان ټپکو کې ډېر شی راغسي سکې څه صحیح ده ښځه بیا هم که داسې حالت او اوبه نه او تا ته پته ده چې یاره 100 کیلومتره فاصله به توی شي خو دا ریلګاډی اوس ودرېږي نه دې ټایم لا دونه نه دی او ما نمونځ خرابېږي او په دې ریلګاډي په ډبو کې هم چا سره اوبه نشته اول وګرځه که چا سره اوبه وي وغواړې که درې کړې ښه که درې نه کړې بس بیا تیمم والی شي په داسې حالت کې ښه د غسل سره اودس څنګه وکړو مونږ خو اورېدلي دي چې که چا غسل کوو او مخکې ترې اودس ونه کړو یا وروسته یې اودس ونه کړو نو د هغه غسل نه کېږي دروغ وایي دا مسنونه طریقه ده چې مخکې سړي له پکار دي چې اودس وکړي او د هغې نه پس بیا څه وکړي غسل دا مسنون طریقه ده که سړي نه پاتې شوه بس په دغې غسل کې ستا اودس هم کافي ده او دا وروسته د غسل نه پس اودس کول دا خو د سره چېرته اوسه پورې ما نه په قرآن کې لیدلي نه په حدیث کې دا ځان نه چا مسله جوړه کړې بی فار یو میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں بی فار یو آنلاین یو کاروبار دی سړي ته انکم راځي په هغې باندې دا تاسو ته ما ویلو چې یاره بی فار یو چې کوم دی دا سکیور نه دی مطلب دا محفوظ نه دی ډبل شا والا کیس راته ښکاري د هغې د وجې احتیاط کوئ چېرته څوک مو ونه وایي ښه د انسان مال محترم دی څنګه چې د انسان جان محترم دی دغه شان د انسان مال محترم دی ولا تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم الله فرمایي تاسو داسې خلکو له خپل مال مه ورکوئ چې بیا یې نشي اخیستی او هغه ستاسو مالونه بیا خوري څنګه چې ته محترم یې که نه یو مسلمان او انسان محترم دی دغه شان د ده مال هم محترم دی ښه آیا د چاچي او د مامي سره د یو کس نکاح کیدی شي که نه د یو کس څه مطلب خو د یو کس سره به نکاح کوي او که دا مطلب وي چې زما د خپلې مامي سره د چاچي سره نکاح کیدی شي که نه بلکل کیدی شي ښه اب محارمو کې نه ده محرمه نه نامحرمه ده ستا سره نکاح کېږي مامي سره د ماما ښځه او چاچي سره د چاچا ښځه تره ښځه یو جنۍ تپوس کړی دی هغه وایي چې زه ایم اے اسلامیک سټډیز پیپر ورکوم خو زما شک دی چې په هغه ورځو کې به زما حیض راځي ماهواري بیماري نو زه په پیپر کې به قرآني آیتونه څنګه لیکم قرآني آیتونه لیکلو اجازت نشته ته ترجمه لیکلی شي او تفسیر لیکلی شي د هغې ته دا اجازت دی بس حواله ورکوه پلان کې نمبر آیت او د هغې ترجمه لیکه او د هغې بیا پې کوه دا طریقې کار دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد